بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د قرآن کریم پر بعض تفاسیر د کلام کولو وروسته حق د احادیثو جوړیږي په دومره مرتبه او دومره درجه کې. فن حدیث مبارک عظیم فن دی د محدثینو پر امت مسلمه ډېر لوی احسانات دي. یو خدا کم کتابونه چې لیکل سوي په څونه محنت او مشقت سره تر موږ را رسېدلي د فن دغه فن د حفاظت دپاره چې څومره کار په کم محنت باندې سوی دي، او بل باطني او روحاني چې کم احسانات دي، لکه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله چې مشهور صوفي او بزرګ دی فرمایي وایي د محدثینو دغه اسفارو په وجه چې دوی به د یو حدیث د حاصلولو زده کولو اورېدلو دپاره کول، د هغه اسفارو په برکت سره الله رب العزت دغه امت د ډېرو مصایبو افاتو بلاو څخه ساتلی. او بل په دغه حدیثو کې د حدیث په کتابو کې بیا خاص کر صحیح البخاري چې څومره مشهور او مقبول کتاب دی، حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي د دغه صحیح البخاري په باره کې وایي که کتاب دی که د کتاب مصنف حضرت امام بخاري رحمه الله حالات زندگی دي، دا دومره مشهور او دومره شایع دي چې په بیان کې مشغوله کېدل فضول معلومیږي، فضول ښکاري. نو یقینا هم د حضرت امام بخاري رحمه الله د ترجمې ضرورت نشته، خو دا چې موږ به د صحیح البخاري پر بعضې اهم شروحو باندې کلام کوو او په عربي کې په اردو کې به بعضې شروح ذکر کوو. د حضرت امام بخاري رحمه الله تاریخ پیدایش چې امام بخاري رحمه الله په سنه 194 هجري کې د جمعې د لمانځه وروسته 810 عیسوي کې په بخارا کې تاریخ پیدایش او ځای د پیدایش هغه دغه د حضرت امام بخاري رحمه الله د زر څخه زیات استادان او شیوخ دي چې حافظ ابن حجر رحمه الله پر 15 طبقې تقسیم کړي دي. پر 13 کلنۍ امام بخاري رحمه الله تصانیف شروع کړو. حضرت امام بخاري رحمه الله سبب د تالیف چې صحیح البخاري په څه وجه ولیکله، یو خو هغه خوب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب سلو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چهره انور مبارک څخه په خوب کې مچان شړل لري کول یې، نو امام بخاري رحمه الله تعبیر داسې وکړي چې مطلب دا رقم کتاب لیکل پکار دی. بل هغه د مشهور محدث استاد اسحاق ابن راهوی په مجلس کې امام بخاري رحمه الله حاضر و، نو په مجلس کې دا خبره وسوه چې مطلب دا رقم یو کتاب لیکل سوی ولی چې صرف صحیح حدیث پکښې وایي په صحت کې اعلی مرتبه لري. د امام بخاري رحمه الله په زړه کې دا خبره ولوده، د 6 لکه احادیثو څخه دغه کتاب انتخاب کړی دی او په ډېر اهتمام احتیاط سره دا کتاب لیکل سوی دی. علما لیکي چې کله به د حدیث د لیکلو اراده وکړي چې په خپل کتاب کې نو اوس حدیث راوړي، غسل به وکړي، 2 رکعاته نفل او استخاره، بیا چې به د حدیث د صحت یقین سلو بیا به حدیث ولیکي. په 14 کلونو کې دا کار مکمل سوی دی، 14 کلونه پر صحیح البخاري باندې کار سوی دی. او حضرت شیخ الهند رحمه الله فرمایي وایي 14 کلونه د امام بخاري رحمه الله روژه وه خو څوک په خبر نو دا په دومره اخلاص للهیت تقوا سره لیکل سوی دی. او بیا دغه د ترجمه الباب کار چې کوم دی دا د روضې مبارکې او منبر په مابینځ کې دا کار وپای ته رسېدلی دی. پر هر ترجمه الباب امام بخاري رحمه الله 2 رکعاته نفل کول، او دا د حسن نیت تقوا للهیت نتیجه دا و د امام بخاري رحمه الله دا مبارک کتاب دونه مقبول مشهور سو چې د امام بخاري رحمه الله په زندگی کې د امام بخاري رحمه الله 90,000 افرادو بلا واسطه واورېدي. د حضرت امام بخاري رحمه الله په شان کې به موږ صرف دومره ووایو چې د تصوف او د صوفیو په اصطلاح کې سالک پر 2 قسمه باندې، یو هغه چې ابوالحال احوال او کیفیات واردات دا ور باندې راځي، خدای ځینې مغلوبه کېږي نه، دی ور باندې زوروري مطلب دې ته اصحاب تمکین وایي. دوم قسم بیا په تصوف کې ابن الحال بولي چې دا هغه خلک چې کیفیات حال احوال ور باندې راځي، دی مطلب پر ده باندې هغه غالب شي، دی ځینې مغلوب شي، دې ته اصحاب تلوین وایي. ماهرین د فن حاذقین دا پر 2 ډوله په یو فن کې، یو هغه چې فن پر غالب وي باوجود د دې چې مهارت لري په فن کې فن ور باندې غالب وي، او بل بیا هغه ډول هغه چې پر فن باندې غالب وي، فن په قبضه کې چې څنګه غواړي هغه په فن کې تصرف کوي. حضرت امام بخاري رحمه الله د اول قسم څه دی چې د تصوف په اصطلاح کې ابوالحال یا اصحاب تمکین ورته وایي، د فن په اصطلاح کې چې پر فن باندې غالب وي، فن په قبضه کې. حضرت امام بخاري رحمه الله بیا د بخارا څخه نشاپور ته راغلی دی. د بخارا څخه چواتی برای د دعا وک اللهم ارهم ما قصدوني به بانفسهم واهليهم. نو د امیر بخارا او نور څه مشکلات حضرت امام بخاري رحمه الله چې نشاپور ته رالی، په نشاپور کې بیا هلته هم دغه مشکلات وو،
د امیر سره تعلقات ده. بیا د نشاپور څخه خرتنګ ته راغی، دا د یو کلیوال علاقې نوم دی، د سمرقند څخه پر 10 میله فاصله واقع دی. په 256 هجري کې 870 عیسوي کې د هفتې شپه د کشنی اختر شپه امام بخاري رحمه الله وفات شو. د اختر په ورځ د ماپښین څخه بعد دفن شو. حضرت عبدالواحد توسی فرمایي چې دا د هغه زمانې د مشهور صلحا او بزرګانو اولیاء څخه دی. وایي ما خوب ولیدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مبارک جماعت صحابه کرام پر لار منتظر ولاړ وو. نو ما پوښتنه وکړه یا رسول الله د چا په انتظار یاست؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د محمد ابن اسماعیل بخاري. وایي د دا خوب لیدلو وروسته یو څو ورځې بعد ما د امام بخاري رحمه الله د وفات خبر واورېد او ما چې معلومات وکړي د هغه تاریخ او ساعت چې ما خوب پکې لیدلی وو. بهرحال د تفصیلي ترجمې دپاره خو نو بیا کتابونه دي، لکه دغه د فتح الباري مقدمه چې کومه ده او د علامه ذهبي رحمه الله یو کتاب دی جلا چاپ شوی دی او پر هغه باندې بیا علماو تحقیق هم کړی دی چې ترجمه د امام بخاري رحمه الله پکې تذکرة الحفاظ، بستان المحدثین، سیر اعلام النبلاء، فیض الباری جلد اول، کشف الباری د استاد الکل مولانا سلیم الله خان صاحب رحمه الله. او دا رقم د تراجم او سوانح تاریخ چې کم کتابونه دي د کتاب بنی چې د امام بخاري رحمه الله ترجمه دی نه پکې. د امام بخاري رحمه الله د عظیم تصنیف او مبارک تصنیف کتاب نوم الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وايامه. دا کتاب نوم دی او په دغه نامه کې ډیر علوم او ډیر شان ته د ډیره مفصله ترجمه لري چې الجامع څه معنا، المسند څه معنا، الصحيح په څه معنا، المختصر په څه معنا، وسننه وايامه دا وکم شام ته اشاره ده. د امام بخاري رحمه الله نه تصانیف چې دا وخت مطبوع دي، 14 تصانیف غیر مطبوع دي، لکه دا صحیح البخاري، دا التاريخ الكبير دا چاپ شوی دی، التاريخ الاوسط، التاريخ الصغير، الضعفاء الصغير، خلق وافعال العباد چې دا فرد کې د فرقه باطله ولیکل شوی په وجل کې چاپ شوی دی. الادب المفرد چې ولې الادب المفرد ورته وایي 1400 احادیث پکې دي، وجه د تسمیه ظاهره. او د قرات خلف الامام په باره کې یو کتاب چاپ شوی دی، د رفع الیدین په باره کې. 14 کتابونه چې علما د امام بخاري رحمه الله په ترجمه کې ذکر کوي چې دا د امام بخاري رحمه الله تصانیف دي، هغه چاپ شوی نه دي. كتاب الهباء، كتاب المبسوط، كتاب الفوائد، كتاب العلل، بر الوالدين، كتاب الرقاق، كتاب الاشرباء، المسند الكبير، التفسير الكبير. دا رقم سنور کتابونه سته د امام بخاري رحمه الله. بیا پر دغه التاريخ الكبير چې دا په ډیر مبارک ځای کې لیکل شوی دی او د سپوږمۍ وروناته او ډیر ښه کتاب دی. علماء بیا پر دا باندې نور کتابونه لیکلي دي چې تقریبا یو کتاب الاحاديث المرفوعه المسنده في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، دا یو کتاب محمد ابن عبد الكريم ور باندې لیکلی دی په یو جلد کې چاپ شوی دی. بیا پر التاريخ الكبير باندې بل کتاب امام ابن ابي حاتم رازي لیکلی دی، دا چاپ شوی دی په هندوستان کې، بیان خطأ البخاري په تاریخ دا چاپ شوی دی. او بل بیا د موضح اوهام جمع و تفریق په نامه د علامه خطیب بغدادي کتاب دی، گویا دا هم پر التاريخ الكبير باندې یو څه خبره کوي. نو صحیح البخاري چې دا ډیر مبارک کتاب دی او ډیر مقبول او مشهور کتاب دی. حضرت شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وای چې کوم څوک دغه کتاب د عظمت قائل نه هغه مبتدع دی، د مسلمانانو د لارې خلاف دی. شاه صاحب قسم خوري وکړه د صحیح بخاري ته چې کوم صحیح البخاري ته چې کوم شهرت او مقبولیت حاصل دي وای دا څخه نو زیات بار تصور هم نه کیږي. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي وای که په کاختی کې څوک وای د کاختی په کال الله تعالی به کاختی لري او که د باران د لپاره څوک ختم یې کوي د ختم بخاري، الله رب العزت به باران وکي. او محدث فرمایي چې ما یو سل واره د مختلفو مقاصدو د لپاره ووایي، هر وار زه په مقصد کې کامیاب شم، الله تعالی غشي راکړي. ما په کشتۍ کې وای که څوک علما لیکي چې مطلب په کشتۍ کې د ځان سره ولري صحیح البخاري نو کشتۍ به الله تعالی د غر کېدلو وساتي. او دا رقم نور ډېر خصوصیات او فواید او برکات لري. په ډیر اعلی معیار لیکل شوی دی، ګران کتاب دی که په مطالعه کې که په وینا کې. حضرت ابو زید فرمایي وای ما زه د حجر اسود او مقام ابراهیم په مابینځ کې بیده ولم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت مناسب سو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل ول تر څو به د امام شافعي رحمه الله کتابونه درسې، زما کتاب نه درسې. ما ورته وفرمایل یا رسول الله ستا کتاب کم یو دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د محمد ابن اسماعیل بخاري کتاب صحیح البخاري دی. مثال نو دغه دومره قدرم کافی دی د امام بخاري رحمه الله په باره کې. امام بخاري رحمه الله ډیر اسفار علمي اسفار کړي دي. صرف د بصره د سفر باره کې امام بخاري رحمه الله فرمایي لا احصي كم دخلت الى الكوفه وبغداد مع المحدثين.
او دا چې څومره قوي حافظه یې وه، بېنظیره بېمثاله حافظه یې وه. پر 10 کلنۍ باندې چې امام بخاري رحمه الله کوم حدیث نوم واورېدي بس هغه یې یادوي. بیا چې هغه علماو په ده باندې امتحان کړی دي، بیا دا رقم نور حالات واقعات تفصیلي ترجمه یې ده. او څومره زاهد، څومره تقوا، څومره عبادت به یې کوي. په روژه کې به یې روزانه د نور تلاوت بغیره، په تراویحو کې په تهجدو کې د هغه بغیره به یې روزانه د افطار په وخت کې یو قرآن کریم ختموي، قرآن کریم ختم به کوي. الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي ان شاء الله تعالی چې په دا کتاب باندې عمل وکړو. اصل د عمل دپاره دا کتاب چې زده سي، وکتل سي، او پر دا باندې چې کوم شروح دي پر هغه باندې بیا څه کلام وکړو ان شاء الله تعالی. عربي شروح دي یا په اردو کې کم شروح دي پر هغه باندې به بیا کلام کوو. نور د تفصیلي ترجمې دپاره د امام بخاري رحمه الله ترجمه او دا رقم د صحیح البخاري د فضیلت او د صحیح البخاري چې کم مقام دی یا کم حیثیت دی هغه باندې بیا کتابونه د تاریخ سوانح او تراجم چې کوم کتابونه دي هغه په ډک دي.